کله چې د یو قوم سربراه د خپل قوم سره او د خپل قوم د بچو سره مینه کوي، نو بیا د خپل قوم د پاره د هغه خلکو سره او د هغه سپر پاور سره جنگیږي، د هغه طاقتونو سره جنگیږي چې د کومو طاقتونو منګه غلامان یو. د ایران د قومي اسمبلی سپیکر هغه چې په کم جاز کې پاکستان ته راتلو، په عام جاز کې داسې نه چې یو سرکاري جاز استعمالي او د قوم د ټیکس په پیسو باندې وی آی پی جاز استعمالي، یو عام جاز کې په خالی سیټونو باندې ځان سره د خپل د قوم د بچو تصویران، د هغو د سکول بستې او د هغو د خپو پایزار په هغه جاز کې ایښودی دی چې دا بچي به زما سره په دې سفر کې شامل وي. نو دغه شانتې لیډران چې دي هغه باید خپل قوم دپاره جنګیږي او قوم ته ایرانی قوم ته وګورئ چې په یوه هفته کې دننه 18 لاکو خلکو یا 20 لاکو خلکو 2 میلیونو خلکو ځان د امریکې سره د جنگ دپاره رجسټرډ کړی چې موږ به د امریکې سره په میداني جنگ کې جنګیږو. نو دې ته وایي قومي لیډران د خپل قوم سره او د خپلو بچو سره څومره مینه کیږي. او زمونږ په ملک کې په زور باندې وجنې، په سکول کې دماکا، په مدرسه کې دماکا، په هر ځای کې زمونږ د قوم بچي ذلیله کیږي، په بجلی باندې، په اوبو باندې، په هر ځای کې خپل عوام زمونږ د ملک حکمرانان چې دي هغه زمونږ د بچو دشمنان دي او د عوام دشمنان دي.